ملګرو نن در سره کومه ویډیو شیر کوم هغه انتهایی ښایسته او ډېره اعلی او ډېر ښایسته میسج دی چې هغه سړی ګوري د انسان زړه خوشحالیږي. نو اول تاسو هغه ویډیو وګورئ بیا تاسو سره خبره کوم. دا ګورئ دا تربیت دی. نو ملګرو دا ویډیو تاسو کتله دا هلک دی وړوکی ماشوم دی دی خپله مزدوري کوي خپل حلال رزق ګټي او دا د کور تربیت دی. هغه وایي که نه چې د اولي مدرسه چې ده هغه د مور جولی ده یعنې مور جولی نه هر څه زده کېږي. دا د دې ماشوم تربیت کړی دی دا یې ماشوم له ښایسته اخلاق ورکړي دي او بیا ټول نه ښایسته بهترینه خبره پکې دا ده ملګرو چې دی څنګه ښایسته طریقې سره لمونځ کوي یعنې ډېر ښایسته انداز سره او ښایسته طریقې سره د لمونځ کومه طریقه چې ده هغسې دی لمونځ کوي. ډېر زیات خلک یي ډېر پړه لیکه خلک یي او ډېر پوه خلک یي هغه لمونځ صحیح طریقې باندې نه کوي. دې وړوکي ماشوم ته ګوره د څنګه ښایسته طریقې لمونځ کوي او بیا د کوم د کاوي ترمس چې دی ورسره هغه یې مخکې ایښی دی او ورسره یې کوم د کپونو کومه چاڼۍ غوندې چې د هغه ایښې ده. نو څومره ښایسته لګي دا چې خلکو کتلي دې سره څومره خلکو ښایسته تاثر اخیستی. نو ګورئ دا کاروبار چې دی دا محنت چې دی دا الله تعالی منع کړی نه دی ولې هر شي خپله دایره یې خپل دغه یې د خپل مزدوري وکړله خپل کار یې وکړ نو بیا الله تعالی ته سجده شو. نو هغه وایي که نه چې انسان په دې حال باندې په هر حال باندې کوم حال کې چې الله تعالی پیدا کړی دی په هغې شکر ادا کړي او دا ووایي چې الحمدلله رب العالمین علی کل حال. نو الله تعالی به دومره خوشحاله شي دومره بعض علما وایي چې الله دومره خوشحاله شي الله تعالی د هغې نه ولا زیاته سیوا ورکړي ولې چې الله تعالی یو غیرتمند ذات دی هغه وایي ته له ما څومره دي ورکړي او ته په دې شکر ادا کړي. لئن شکرتم لازیدنکم چې تاسو په دې شکر وکړئ نو الله تعالی وایي زه به تاله دا زیات کړم دې نه به زیات کړم. نو ګورئ دا ماشوم ته ګورئ د ده څنګه ښایسته تربیت چې دی څومره معصومانه لحاظ سره دی لمونځ کوي او ښایسته لاسونه یږدي او بیا مخکې ترمس ایښی دی او ښایسته ښکلی چمن دی. نو خلکو به دې نه څه دغه اخیستی بیا به دې خلکو کتلی چې دې غریب ته ګوره نو د ده دا یو سجده ما ته ښکاري چې دا د الله تعالی ته به ډېره محبوبه وي او ډېره زیاته مخکې وي ورته ځکه چې دی خپل دې تنګدستی کې دې غریبستیا کې بیا الله تعالی ته سجده لګوي او بیا داسې حالات کې چې خپل دغه رزق کوم دغه چې ده ټیه چې ده مطلب کوم ترمس چې دی هغه یې مخکې ایښی دی ورسره یې پیاله ایښي دي او ډېر یو ښایسته منظر دی بغیر ټینشنه لمونځ کوي. هغه دا وي که نه مالداري چې دا یو دغه یې لکه یو ټینشن یې ځکه یي چې کوم مالداره سړي هغه لکه داسې ځای کې تللی ونه شي خطرۍ یا ما پس ډاکمان نه شي څه ډکیتي به وشي یا ودې کېدی نه شي یا جیب کې به پیسې څه ټینشن به راته جوړ شي غریب سړی او نو څه ټینشن ورته نه وي چې څه کې شپه راشي څه کې دغه شي دمی نو ستړی دمه کېدل غواړي نو سر لاندې څادر کېږدي او وده شي څه قسمه ټینشن ورته نه وي. نو ملګرو غریبۍ کې دا راحت دی او دا سکون دی او دا وایي چې په قیامت په ورځ په محشر میدان کې دا پته ولګېده چې د غریبۍ د مسکینۍ دومره اجر دی مالداره او د څومره خلک چې دوی به دغه کي لکه تمنا به کړي هی کاش موږ غریبانان وي او غریب به دا تمنا کړي هی کاش موږ دې نه زیات غریبانان وي. نو ملګرو ډېر ښایسته میسج دی تاسو دا وګورئ لکه خپل څه کار چې هغه منع نه دی کار خپل کوی هر څه کوی ولې لمونځ کوئ چې